الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي دا چې یو سړی سره پیسې نه یو دی وی چې رز قرباني کوم او دا په قرض باندې کوم او اکسته وی چې را 15 شپږ میاشتو کې به تعالی خپل پیسې در واپس کوم دا قرباني کیږي کنه بالکل دا قرباني کیږي خو پتا باندې واجب او لازم نه ده د الله د طرفه دا پتا باندې لازم او ضروری نه ده او کته بیا هم د قرباني سره شوق او جذبه لري او ته چې یاره د نورو کارونو د پاره ز پیسې را قرض کوم او غزه ختموم لہذا د دې قرباني د پاره بهم زرا عالم یا زما چاته پیسې دی ماته او ملاو شي یا سروزګار مې د کاروبار مې د سودا بخر شي دا پیسې بزدل ورکمه نو خه طریقه ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله مجموعه الفتاوا شپږشتم جلد په 305 کې لیکلي دي وای کچرتا دغه قرض باندې ته به پورواله کولې شي ورکولې شي او قرباني دی وکړو دا خسته طریقه ده. باقی قران کې الله فرمای لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله وزه چې په یو نفس باندې تکلیف دم داغه د وس مطابق مطلب دا چې الله چې پتا باندې کم کار لازمي نو هغه د وس مطابق دی چې وس د کیږي کې به چې وس د نه به کې لکه دا سورۃ البقره آیت نمبر 286 دی. د قران حدیث د مسند احمد ابن ماجه کی راضی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار. زمونږ استاد په دین الاسلام کې نه بخپل ځان ته ضرر ورکوي نه به استاد وجبل چاته ضرر او تکلیف رسیږي. نو لہذا کو قرض خلاصول شي نو بالکل راوي لخه خسته قرباني وکړه بهترینه ګټه ده د خبره ده. اگر دنیا د کارونو د پاره مونږ تاسو هر قسم لوبي کو نو د قرباني د پاره پکار ده او کنه وی چې بیا قرض نشم ورکولې او بیا را باندې بوج کیږي نو بیا پتا قرباني لازم نه د ویزان تکلیف کې ما چوا والله عالم. هاذا بالله التوفیق.